نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل خصوصي ارشاد سره د امت زنانو ته سوی لک په غور واوره یو خپل تور سرو ته خامخا ورسوي. په منځ کې بټنې پرانستل یا بندول د بعضې کس دا عادت وي چې مانځه ته ودرېږي نو د ګریوان دا تڼۍ یا کولاوی یا بندوي. وایي چې امام سره مې التحیاتو ونه ویله زما نه پاتې شوه. په جمع کې شریک وم، امام چې په قاعده باندې کېناستو نو زه په سوچ کې لاړم او زما نه التحیاتو پاتې شوه. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زنانو ټولګی مخاطب که ورته وایي یا معشر النساء، اے د زنانو جماعت، اے د زنانو ټولګیه، تصدقنا تاسو صدقې کوئ، و اکثرنا الاستغفار او استغفار ډیر ډیر وایي، یعنی د الله نه بخښنه ډیره غواړئ. ولی فانی رأیتکن اکثر اهل النار، ځکه ما تاسو ولیدلی چې په جهنم کې ستاسو تعداد څه داسې واو. الله اکبر، قابل غور خبره ده. وجه څه ده چې په جهنم کې د زنانو تعداد سیوا دی؟ وجه په نورو احادیثو کې ښودلې ده. د امت تورسرو له په دې باندې سوچ پکار دی، په دې غور پکار دی چې څه وجه ده چې په جهنم کې به د سړو په نسبت اکثریت د زنانه وي، تعداد به د زنانو د سړو نسی په جهنم کې دا سیوی. او دغه وجه نبی علیہ السلام مبارک په نورو احادیثو کې وښودلې، خو چې د امت تورسره دا خبرې زړه او دماغو ته واچي او په دې عملو کې او هغه وجه په خپل ژوند باندې د خپل زندګۍ نه وباسي چې د جنت د تلو قابل جوړ شي او د جهنم د تلو نه څه شي جي بچ شي. نو دا زمونږ او ستاسو ذمواري جوړیږي چې د امت زنانو ته ورسو. بل حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې ما په جنت کې د فقراو تعداد زیات وکړو، چې په دنیا کې کم فقراو مسکینان دي، په جنت کې د دوی تعداد څه دی جی دا سیوا دی. او په جهنم کې مې د زنانو اکثریت وکړه چې د زنانو اکثریت دا سیوا وي. نو صحابه ته تپوس کوي، یا بل روایت کې راځي او زنانه ته تپوس کوي د الله پیغمبر دا ولې د دې څه وجه ده؟ نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا د دوی د کفر د وجه نه. نو صحابه تپوس کوي چې د الله کفر کوي، د الله ناشکري کوي؟ نبی علیہ السلام فرمایل نه، یکفرن العشیره، د خاون ناشکري کوي، د احسان ناشکري کوي، ټول عمر ورسره خاون نیکی کوي، احسان ورسره کوي. که یو ورځ داسې څه خبره راشي چې د دې د مزاج خلاف یا دې ته یو څیز ونه رسي، نو دا خاون ته څه وایي؟ الله اکبر. نبی علیہ السلام مبارک 1400 کاله مخکې څه مبارک ارشاد فرمایلې، داغه مبارک د خولې مبارک نه قربان شم، د کاڼي کرخه به ورانه شي خو داغه مبارک په ارشاد کې رد و بدل نه راځي. هغه فرمایل چې ټول عمر ورسره نیکی کوي، خو چې یو ورځ چرته د خاون نه کمی کوتاهی راشي نو دا ښځه ورته څه وایي؟ ما رأیت منک خیرا قط، تانه ما چرته ښه ورځ ونه لیدله. او دا نن سبا اکثریت زنانه د خاوندانو په حق کې دا خبره کوي، ټول عمر خاون په سر خاورې باد کی، د پردو خلکو کنزل او وینا ویسی، په پردو وطنونو کې زندګۍ سرد شي، ګیري سپین شي، سرونه سپین شي، او درانه درانه پیټي د بچو او د ښځې د حیا او د عزت او د لوپټۍ دپاره اوچت کی. خو چې یو ورځ چېرته د ښځې خواهش پوره نه شي، ورته وایي تا نه ما په ټول عمر کې ښه ورځ ونه لیدله. نو دا وجه ده چې د زنانو تعداد په جهنم کې څه دی جي دا سیوا دی. بل حدیث مبارک کې راځي چې دوی کنزل ډیر کوي، گالم گلوچ ډیر کوي، بد رد او بد وینا ډیره زیاته کوي. او بل حدیث کې راځي ګیلې شکوې ډیر کوي، فریادونه ډیر کوي، او د خاون نافرمانی ډیره کوي. عمده وجه ده چې دوی اکثریت څه دی دا په جهنم کې سیوا دی. الہ العالمین دی ټول امت مسلمه ته که زمونږ تورسري دی او که مونږ یو د جهنم نه همیشه د پاره نجات راکي، او الله دې مونږ جنت ته تلو والا په خپل فضل سره جوړ کی، او الله دې دا خبرې زمونږ د امت د تورسرو او د نارینو په عمل کې راولي. وصلی الله علی النبی الامین. په مستونی دا بټن کولاو پاتې شوي نو دا په مانځه کې لګیای بندی، نو آیا دې سره په مانځه اثر غورځیږي او که نه غورځیږي؟ جواب دا دی چې بغیر د عذر نه خو داسې کول نه دي پکار، ځکه هر هغه عمل چې ستا توجه د مانځه نه بل طرف ته اړی نو دا عمل مکروه وي. خو انسان دی چرته په مانځه کې دا عذر پیښ شي د بټن کولا وهلو ته یا بندولو ته، نو په یو لاس سره دی دا عمل وکړي، بیا ټیک ته په مانځه اثر نه غورځیږي په یو لاس سره. که په دواړو لاسو سره دی چرته بټن کولاوي یا بندی او څوک پې دا ګمان کولی شي چې دی کس جوړ مانځه ته نیت نه دی تړلی، ځکه کم کس چې په دواړو لاسو سره په مانځه کې لګیا یو عمل کوي نو په هغه دا ګمان کېږي چې د جوړ مانځه ته نیت نه دی تړلی، نو دې ته عملي کثیر وایي او دې سره ستا مونځ څه شو جي
مات شنو په دې مسله به تاسو پوهه شوي یې. بل یو کس تپوس کوي چې ما د چا نه واورېده چې په کولا او ګریوان سره مونځ کول دا سنت طریقه ده. ګوره جي د دې جواب دی چې سنت هغې ته وایي چې د نبي علیه السلام مبارک عام معمولي چېرته کله کله چې یو عملي هغې ته سنت نه ویل شي چې د هغې په مقابل کې معمول سره یو عمل کړی هغې ته به سنت ویل شي. د نبي علیه السلام مبارک عام معمول دا چې په بند ګریوان سره یې مونځ کړی د کولا او ګریوان سره مونځ نه دی کړی. خو کله کله تی په بعضې منځونو کې په بعضې احادیثو کې دا ثابت دي چې په کولا او ګریوان سره مونځ کړی دی خو دا کله کله. نو که سړی په دغه خیالو کې چې نبي علیه السلام په بعضې موقعو باندې کړی دی زیم په بعضې وخت کې کومه نو بیا خو خیر دی څه خبره نه ده. خو که دا یو سړی معمول جوړی او کولا او ګریوان نو دا بهتره نه ده دا ناخوښه او ناپسندیده ده. صحیح شوله جي په دې مسله به تاسو پوه شوي یې. بل یو کس تپوس کوي چې د یو کس خیال نه پرتوګې الټا اچولی پاجامې الټا اچولې د مونځو کو آیا دا مونځ شو که ونه شو؟ جواب دا دی چې مونځ شو. صحیح شوله که نه دا خو غلطۍ کې وشو او کپړې پاکې دي اگر چې الټه دي نو مونځ شو. که قصدن څوک داسې وکړي نو بیا به پکې څه راځي جي مکروهوالی به پکې راځي اگر چې مونځ بیا هم کیږي. بل یو کس تپوس کوي که یو کس ټوپۍ نه په سر کوي او د جیب والا د وړوکې رومال ورسره یو د مانځه ټیم کې دا په سر باندې تړي نو دا څنګه ده؟ جواب دا دی که کله کله ټوپۍ نه او دا د جیب والا رومال په سر وتړي په دې منځو کې نو ټیک ته دی پې د مکروهوالي نه بچ شو. خو که دا د معمول جوړ کړی دی او د په دې طریقه باندې دې وجه باندې ټوپۍ ترک کړی ده چې بس دا رومال ګینې کافي دی نو دا بیا کافي نه دی. که معمولي جوړی نو بیا به مکروهوالی دې کې راځي ځکه دا رومال د جیب رومال په سر تړل په دې کې ته سنجیده مجلس ته نشي تللی د سنجیده خلکو خواله چې زی ته دا رومال د سر نه لرې کې. صحیح شوله که نه نو بیا به د مکروهوالي نه خالي نه که چا عام معمول جوړ کو. دا بل یو کس تپوس کوي چې یاره مونځ باندې یو کس ولاړ دی او ګیرې سره لوبې کوي ګیره کې لاس وخي او یا په تحیاتو ناست دی دا کپړې خپلې سمۍ دا عمل څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې دا مکروه دی او ما تاسو ته وویل غالبا چې هر هغه عمل چې ستا د مانځه نه توجه کټ کوي په دې سره مونځ څه ګرځي جي مکروه ګرځي. اهم مسائل دي مسلمانانو ورونو سره شریک کوي. وصلی الله. زما د مونځ څه حکم دی؟ مونځ مې شوی دی او که نه دی شوی او په داسې موقع باندې سجده سهوه لازمیږي او که نه لازمیږي؟ جواب ګوره جي التحیات ویل په امام باندې واجب دي او په مقتدي باندې واجب دي. نو چې د امام په اقتدا کې د یو مقتدي نه واجب پاتې شو که نه په غلطۍ کې نو په ده باندې نه سجده سهوه شته او مونځ صحیح دی او دوباره راګرځول پې نشته چې په دې مسله باندې تاسو پوهه یې. بله مسله دا وکړه چې یو کس په مونځ باندې ولاړ دی او واجب یې په قصد پرېښوده. ګوره یو غلطۍ کې پاتې کېدل دي. غلطۍ کې د چا نه په مانځه کې واجب پاتې شي لکه ځان له دې مونځ کو یا امام دی. د مقتدي خبره خو مې درته وکړله. په غلطۍ کې واجب پاتې شو نو سجده سهوه به وکړي نو مونځ دې صحیح شو. که سجده سهوه دې ونه کړله نو دا مونځ په دغه ټایم کې دننه دوباره راګرځول په تا واجب دي که ته امام او که ته ځان له مونځ کوونکی. او چې ټایم یې تیر شو د مونځ نو بیا راګرځول واجب نه دي. مونځ شوی دی خو سره د نقصانه اگر چې بیا هم بهتر دی چې سړی راوګرځوي خو واجب نه دي. او چې کله په قصد باندې چا واجب پرېښوده په قصد باندې یا امام پرېښوده یا ځان له مونځ کوونکي پرېښوده په قصد باندې واجب نو دلته بیا مسله دا ده چې په دې باندې سجده سهوه نشته او نه په سجده سهوه باندې کار کیږي. دا مونځ دوباره راګرځول په تا باندې څه دي جي واجب دي. که هغه په ټایم کې دننه یو که ټایم یې تیر شي که ټایم یې تیر هم شو نو دا مونځ په تا باندې راګرځول واجب دی. د دې ذمه په تا پاتې ده دا مونځ به ته خامخا راګرځې. په دې مسله به تاسو پوه شوي یې. بل یو کس تپوس کوي چې د پاسېدو رکاتو لکه دریم رکاتو پاسېدل پکارو او زه په دې سوچ کې پرېوتم چې پاسم او کو کېنم د پاسېدو رکات دی که د کېناستو رکات دی. په دې سوچ کې زه لږ ساعت ناست وم دې نه پس پاسېدم آیا په ما سجده سهوه واجب ده او که واجب نه ده؟ جواب دا دی ګوره جي چې د پاسېدو رکات دی که نه او ته دومره وخت کېناستې په سوچ کې په څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي په څومره وخت کې چې 3 کرته صحیح طریقې سره سبحان الله ویل شي دومره وخت سوچ کې کېناستې او د دې نه پس پاسېدې نو په تا سجده سهوه څه شوه لازم شو په آخر کې به سجده سهوه کې. او که د دې نه کم وخت ناست وي او د ریاض شو پاسېدې نو بیا په تا سجده سهوه لازم نه ده. بل یو کس تپوس کوي چې زه په قاعده باندې کېناستم نو د اتحیاتو په ځای مې فاتحه شروع کړه الحمد می شروع کړه به چې رایات شنو فوري واپس می اتحیات شروع کړه په ما سجده سهو شته
او که نشته؟ جواب دا دی که دومره وخته فاتحه شروع کړې وه الحمدو څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي دومره وخت نه التحیات وروسته شوله لیټ شوله صحیح شوله که نه یا د دې نه زیات وخت نو په تا سجده سهوه څه ده لازم د سجده سهوه به کې او که د دې نه کم وخته فاتحه ایله شروع کړو د ریاض شو فوري او بیا یې پرېښود التحیات یې شروع کړه نو بیا سجده سهوه واجب نه ده. ټولو مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی نو که د هغوی سره شریک کوي او په یو مسله باندې پوهه شي نو زمونږ او ستاسو دپاره به د اجر خبرې وصلی الله علی النبي الامین.